ټول اهل حدیث غیر مقلد له مذهب ورونو دپاره زما چیلنج دی تر مشرق نه مغرب او شمال نه تر جنوب پورې او دا چیلنج او دا پیکج د انعام دا آفر چې کم دی دا له محدود وخت لپاره دی تر مرګه پورې چې څوک په دوی کې پیدا شي په دوی شیخانو کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یوه مسله مخکې به خلکو تاسو ته وایي چې مفتبیهي قول د امام صاحب نه زه داسې نه وایم غیر مفتبیهي او چې عمل پې نه وي مرجوح اقوال د امام صاحب چې په کتابونو کې نقل وي او دارنګې بعضې خلکو تاسو ته دا ویلي چې دا د امام صاحب قول نه دی تاسو چې قول پیش کړي زه دا نه وایم چې زمونږ په فقهي کتابونو کې علمگیری شمی بحر الرایق قاضي خان بداعي فتح القدیر هدایه قدري کنز چې څومره کتابونه زمونږ د فقه دي او د متون چې څومره دي په دې کې چې هر یوه مسله چې پکې ذکر وي یوه مسله صرف یوه مسله کم یو اهل حدیث د قرآن او د حدیث خلاف پیش کړه نو په یو مسله به 1,00,000 روپۍ انعام ورکوم دا زما چیلنج مخکې اوسته تر مرګه پورې قیامت پورې دا چیلنج د اهل حدیثو ته خو تر اوسه پورې خلک قبول کې خو وروسته دغه انعام په للچ کې راشي خو انعام اصول نه کي خو شرط دا دی چې کله تا انعام ونه ګټه نو ماته به پوره لمونځ د قرآن او حدیث نه هم ثابت دی شرط دا دی چې کته ته انعام ملاو شو خو انعام به وړې پاره مسله به 1,00,000 روپۍ اوري که کروڑ روپۍ دی وګټلې 2 دی وګټلې څومره دی وګټلې خو لیکن کته مسله باندې پیسې ونه ګټه یوه مسله د قرآن او حدیث خلاف پیش نه کړه اول به مسله د قرآن او حدیث خلاف ثابته ہے ورستو به مانه جواب غواړي تا چې دوا دا چې قرآن او حدیث خلاف دي احناف مسائل نو داسې مسله به اول به د قرآن او حدیث خلاف ثابته ہے حدیث په وای قرآن په وای هغه نه بعد بیا تا 1,00,000 روپۍ انعام ملوي او بیا کتا ثابته نکړه نو ماته بل منځ خامخا د اول نه تر اخره پورې یا کته واجی ټول مونږ نشم ثابت الله په منځ کې فقط یو مسله به تمته د قرآن او حدیث نه یو مسله اگر چې تاسو ټول قرآن او حدیث خلاف تاسو لون به دلیل المنځ کوي خو لیکن یو مسله خو به تاسو ماته د قرآن او حدیث نه د منځ کې ثابت کوي بیا تاسو خلاصې په دې باندې زما زه تاسو ته پکې نور تنزل کوم ډیر زیات تنزل درته پکې کوم چې پورا المنځ ماته ما ثابت صرف په منځ کې یو مسله مثلا تاسو ثابت کړه تاسو ټول منځ به محمدي المنځ دا چیلنج چې کله داینامي افر چې کله ته اهل حدیثو ته ورسېدل یو اهل حدیث دوی سره ګروپ کې 300 اهل حدیثو چې هغه مناظرینو لوی لوی شیخان د دوی سوچ یو کو غور یو کو یو پکې را پاسېدو چې زه دا انعام ګټم ما ته وی چې په شمی کې عبارت ته په شمی کې راغلی دي چې په وینا باندې په بول باندې په وینا باندې په بول باندې سورۃ الفاتحه لیکل قرآن لیکل دا جایز لا باس به راغلی رستو عبارت پس نه وي چې لم ينقل هم راغلی وضاحت درته کوم او هغه ته وایي چې ته د اهل حدیثو په نیز دا وینا او د بول دا خو داسې پاک دي لکه سمندر اوبه قرآن او حدیث خلاف خدا نه دی سوچ غور ما ورته وایي چې تا ته به 1,00,000 روپۍ له میلویږي چې داسې مسله راوړي چې د قرآن او حدیث خلاف وي قرآن او حدیث مطابق ستاسو په نیز باندې وینا او د بول چې دا خو داسې پاک دي چې بالکل سمندر اوبه په شان باندې لکه مطلق اوبه چې کوم فقه ذکر کړي وو قسمه اوبه دي 7 میاه نو داسې پاک دي بار صورت دوی چې دا خو د امام ابو حنیفه رحمت الله د اقوالو خلاف دي چې امام ابو حنیفه رحمت الله وینه ته نه پاک وي ما وی چې خو بیا خو ته قرآن او حدیث خلاف مسله نه راوړه البته امام ابو حنیفه رحمت الله قول خلاف دا مسله نه ده دا اضطراري حالات کې دا مسله ده خو لیکن اضطرار چې وي چې ته مثلا لاړې یورپ ته لاړې امریکې ته لاړې نه د عرب عجم کې نه د طبیبان علاج کولی شي او نه د ډاکټران علاج کولی شي او بیا تا هغه په خپل نکسیر په وینه باندې په خپل مخ باندې په خپل تندي باندې الحمد ولیکله نو هغې سره تا ته جایز دي هو الا یو شرط پکې دا دی چې لم ينقل چې دا تر اوسه پورې دا شفا چاته یعنی نقل شوی نه اول به ته راوړې چې لس اته کسان صحیح شوي دي اضطراري حالات کې اول به ته داسې واقعات راوړې هغې نه بعد به تا لپاره په اضطراري حالات کې جایز اضطراري حالات کې هم جایز نه دي الا جایز دي چې ته داسې واقعات وښیه چې یو فلانکی کس امریکې ته تللی و علاج د نکسیر نه وشو په الحمد سره بیا علاج وشو نو بیا اضطراري حالات شو نو بیا به تا لپاره جایز وي دا لم ينقل پسې راغلی دي
بار صورت ته دا چې پیسې ونه ګټلې ما ورته چې اوس خو تاسو نمبر دی قرآن او حدیث نه لمونځ ثابت کړي نو تکبیر تحریمه ما ورته چې اوس په ته داسې وکړي چې تکبیر تحریمه فرض دی په لمانځه کې سنت دی مستحب دی دو ویل چې نه دا خبرې مونږ نه کوو سنت فرض دا نه کوو دا امام مالک رحمت الله لیکلي چې څوک دا خبرې کوي دا زندیق دی ما ورته وی چې انشاءالله چې ته به اوس زندیقت ټپه په ځان راغی امام مالک رحمت الله کتابونه ته ډک دي فرض دا اصطلاحات خو د هغو هم دي چې دا مې ورته ووی نو وی چې مونږ ورته هغه وایو دا تکبیر تحریمه فرض وایي ما وی چې ته خو په زندیقت ټپه خپله په ځان ولګول چلو اوس په دې قرآن او حدیث ووایه چې تکبیر تحریمه فرض دی قرآن پې ووایه یا حدیث پې بل پسې راپاڅېدو منځ کې 300 کسان منظر ته کښېنه بل ته یې ووایي بل وی چې زه در جواب درکوم مونږ دې ته سنت وایي ما چې ښه په دې هم قرآن او حدیث ووایه او سنت خو هغه دي چې هغه پرېښودلو سره لمونځ کېږي تکبیر تحریمه خو داسې شی دی چې لمونځ ورسره نه کېږي نو حدیث یې پې ووایي د اثبات چې تکبیر تحریمه شته په لمونځ کې د اثبات لپاره یې حدیث ووایي ما وی چې نه د دې کوم حکم دی دې باندې حدیث ووایه نو اخوا دېخوا خبرې یې کولې بل پسې راغی چې زه جواب ورکوم تاسو جواب صحیح نه ور ته څه جواب ورکوئ د 300 کسان دي په ګروپ کې ما سره د دوی ټول ریکارډ شته بل ویل چې مونږ ورته هیڅ نه وایي هیڅ یې نه دی د ټول ارکان او شرایط چې په لمانځه کې دي ته هیڅ نه وایي نو ما وی چې بیا خو د جواب نه وکړم بیا خو اخوا دېخوا شي بل وی چې زه لالچ کې راغی چې 1 لک روپۍ انعام زه ګټلی شم ما یې څنګه چې تاسو په هدایي کې لیکلي دي چې بهیمې سره ځناور سره چې بدفعلي وکړي نو حد در باندې نشته ما وی چې په دې خو حدیث ووایه که نه قرآن ووایه چې د دې قرآن او د دې حدیث خلاف دی دا مسله نو غوسه یې وکړه نو بل راپاڅېدو هغه ورته زه درته وایم حدیث کې راغلي چې فقتلوه چې دا به قتل کېږي څوک چې دا کار ما ورته ترمذي راواخیسته چې بل حدیث کې ابن عباس رضی الله عنه روایت دی چې هغه حدیث صحیح دی محدثینو هغه ته چې هغه باندې حد نشته چې څوک بهیمه سره هغه وکړي حد پې نشته تعزیر ورکولی شي نو هغه لاجوابه شو بیا 12 بجې یو کس ما ته فون وکړو چې ما مسله پیدا کړه د مسرات مسله شات مسرات څه پی چې ګیر کې د ځناور سوداګر پی ګیر کې که نه چې ډېر پی کوي مسله ما وی چې ښه مسرات مسله دې پیدا کړه په دې باندې کم حدیث خلاف ته چې حدیث مې ورته ووایي د کنځلې شروع کړې ما وی چې تاله هم دوی ته چې ووایي چې قرآن ووایه حدیث وکړه دومره بد پې لګي اگر چې ځان ته اهل حدیث وایي خو چې تا ورته قرآن ووایه حدیث وایي نو دومره زیاتې کنځلې وکړې چې ما سره په د موبایل کې شته چې دا خبرې پې کېږي دې کې ریکارډ دی چې ته بیا اورېدلی نه شي دومره مضبوطې خبرې کنځلې وکړو نو زما دا آفر چې کوم دا انمي پیکج چې دا تر قیامته پورې دا تاسو دپاره چې یو مسله چې هغه راجح مرجوح چې کم کول تاسو پیدا کړ کومه مسله په فقه کې تاسو پیدا کړه نو تاسو یې ماله راوړئ او قرآن او حدیث خلاف ځکه ستاسو دوا دا ده چې احنافو مسله د قرآن او حدیث خلاف نو قرآن او حدیث خلاف ثابت کې تاسو له په هره مسله 1 لک روپۍ انعام درکوم بیا به ته ماته د چې کوم ستاسو لمونځ دی بغیر دلیل روان یې دلیل در سره نشته لمونځونه کوي بغیر دلیل خو لمونځ تاسو کېږي نه نو ته ماته لمونځ د قرآن او حدیث نه پیش کوئ نو دا چیلنج او دا تحدي تاسو قبوله کړئ چې بار بار سوالونه رالیږئ چې ستاسو لمونځ ستاسو مسایل چې دي دا هغه د قرآن او حدیث خلاف دي اوس زما دا چیلنج تر قیامته پورې تاسو باندې قرض دی که پوره نه کړو تاسو جنازې نه کېږي چې چا زما قرضه پوره نه کړه تاسو باندې دا قرضه ده جواب را نه کړو نو بیا تاسو باندې دا قرضه ده چا باندې چې قرضه وي هغې به جنازه نه کړي نبي علیه صلات وسلام به دغه کسانو جنازه نه کوله چې چا باندې به قرض وجي